تاسو ته پته شته ستاسو موبایل چې دی 40 غنټې ستاسو خبرې اوري. تاسو چې څه خبرې وکئ نو دا ټول ستاسو موبایل چې دی دا اوري. د ځینې کسانو به دې خبره چې دی یقین منئ چې زموږ موبایل چې دی زموږ څنګه خبرې اوري. تاسو چې څه خبرې وکئ نو تاسو ته د هغه خبرو مناسب چې دی اشتهارات راځي. که تاسو د اپس په باره کې وکړل، که د موبایل په باره کې تاسو چې څه خبرې وکئ نو که تاسو وګورئ تاسو یو اپلیکیشن استعمالوئ یا نور څه استعمالوئ نو تاسو ته چې کوم اشتهارات راځي نو تاسو ته د هغه خبرو مناسب اشتهارات چې دی تاسو ته مخامخ کیږي. اګه په فیسبوک کې، که په یوټیوب کې، که په ګوګل کې، که په هر ځای کې نو تاسو ته هغه قسم اشتهارات چې دي دا را مخامخ کیږي. نو تاسو دغه سیټینګ چې دی دا په خپل موبایل کې اپ کولی شئ چې ستاسو موبایل ستاسو خبرې چې دي دا نه اوري او تاسو ته دا قسمه اشتهارات چې دي دا نه را مخامخ کوي. دغه ډیټا چې د ځان سره ږدي نو د هغې مناسب اشتهارات چې دي هغه تاسو ته را مخامخ کوي. نو کله چې تاسو دغه سیټینګ اپ کوئ د ځان سره نو بیا به تاسو ته هغه اشتهارات چې دي دا مخامخ نه راځي. نو دا سیټینګ څنګه اپ کیږي دا درته په دې ویډیو کې ښیم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه دلته کې زده کوم چې تاسو به خپل موبایل دا سیټینګ څنګه اپ کوئ. موبایل سکرین ته رالو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړه. دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به وګورئ ګوګل چې دی هغه به ځان سره دلته کې کولاو کوئ. په هر موبایل په سیټینګ کې موجودي، کم انډرایډ موبایل چې دی په هغو ټولو کې ګوګل چې دی دا موجودي. نو ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به تاسو ته لیکلی منیج یور ګوګل اکاونټ. دې ته تاسو د نور ځایونو نه هم راتلی شئ، خو منیج یور ګوګل اکاونټ چې دی دا به تاسو کولاو کوئ. که ستاسو سره یو د جیمیل اکاونټ نو تاسو ته به هغه یو چې دی هغه به پاس شو کېږي. که ستاسو دوه درې او تاسو وایئ چې موږ به دې ټولو بندوو نو بیا په ټولو باندې هم په دې طریقه باندې چې دی تاسو بندولی شئ. خو منیج یور ګوګل اکاونټ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوئ تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به دلته کې تاسو ته ښکارېږي ډیټا اینډ پرایویسي. دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوئ تاسو ته به دا مخ کولاو شي. په دې کې به لږ لاندې راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ویب اینډ ایپ اکټیویټي. دی چې لیکلی دی دا به ځان سره چې دی دا به کولاو کوئ. دغه شانتې چې دا یو کولاو کوئ تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو په دې مخ کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به راشئ نو لاندې به تاسو ته دا دوه خانې چې دي دا به ښکارېږي. په دې یوې کې د کراس دا نښه ده او دا بله چې دا خالي ده انکلوډ وایس اینډ آډیو اکټیویټي. دلته کې لیکلی دی دا نو تاسو به په دې باندې داسې زور وکئ. که ستاسو په حق کې نه ښایي نو دا به داسې بوځئ. دلته کې تاسو ته ښکارېږي اوس دا اکټیویټي چې دا دلته کې آن ده لکه دلته. نو موږ دا اپ کوئ سټاپ سیوینګ. لاندې تاسو ته ښکارېږي سټاپ سیوینګ چې لیکلی دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. نو دا چې دی دا به سټاپ شي. لکه اوس دا موږ سټاپ کوو ځان سره یو دا سیو کوو دلته کې به دا اوکې کوو. بس په دې طریقې سره چې تاسو د دغې خانې نه دغه نښه ختمه کړه نو د دې سره او بیا ستاسو موبایل ستاسو خبرې چې دي دا به نه اوري او بیا به تاسو ته هغه قسمه اشتهارات چې دي دا به نه را مخامخ کېږي. نو تاسو هم خپل اکاونټونه چې دي دا چیک کوئ. که په هغې کې دا نښه شوي نو دغه نښه چې دا تاسو په دې طریقې سره د خپل موبایل نه ختمولی شئ چې بیا به د دې سره ستاسو موبایل چې دی ستاسو خبرې هم نه اوري او تاسو ته به قسم اشتهارات چې دي دا به هم نه را مخامخ کوي. بل لا چې ستاسو دغه ډیټا چې دا به ګوګل ته نه ځي.